وادي سوات د خپل قدرتي حسن له وجې نه په ټوله نړۍ کې یو جدا مقام لري. دنګ دنګ شنه شنه غرونه او د اوبو یخې چینې، ابشارونه او سیندونه که یو اړخته د سیلانیانو د توجه مرکز دی، نو بل اړخته د ایشیا سویزرلینډ سوات د پیړو راسي د تاریخ او د تعظیم مرکز پاتې شوی دی. د دې خاورې ښایست او زړه راښکونکي منظرونو وخت په وخت د نړۍ د ګڼو سیمو نه سیلانیان، جرنیلان او تاریخدانان ځان ته راښکلي دي. د پوهانو وینا ده چې په دنیا کې 50 اهم آثار قدیمه کې د سوات نامه روښانه ده. په کنیډا کې د پاکستان سفیر نعيم خان چاچی په نړۍ کې تقریبا 10 پورې د مختلف ملکونو دورې کړې دي. د دوی تعلق هم د سوات یو ښکلې سیمې شاډېرۍ سره دی. د سوات د تاریخ په حوالې سره وایي: زما د سوات خوږو ملګرو، نن زه تاسو ته د ارکیالوجي په اړه کې یو څو خبرې کوم. په دې هکله باندې به زه تاسو سره خپلې مشاهدې او ما چې په نړۍ کې په نور دنیا کې څومره څیزونه لیدلي دي نو د هغې د سوات سره به زه موازنه کوم. Now, archaeology, that is a very, very important social science as well as branch of humanities in which we study artifacts, we also study eco-facts, we also study, a lot of historical architectural sites. We discover that how those civilizations they worked well and what were their exact arts and crafts and what were their secrets of their development and their civilizational progress. So if we go into details, we find a lot of civilizations in the whole world. For example, I have been to Mexico, I have been to Peru, I have been to Paraguay, I have been to Guatemala, and I have been to some Eastern European and other countries. So they have Incas, Mayas, Machu Picchu, Cusco. These are some of the important ancient civilizations. And also if you go to Rome and you go to Greece and Athens, so they also have a lot of marvelous kind of architectural and archaeological sites. نو زه تاسو دا خبر کومه چې په ټوله نړۍ کې چې زه ګرځېدلی ما، زه شپېتو او یو هیوادونو ته تللی ما، نو په هغه ټولو هیوادونو کې ما ولیدل چې په هر هیواد کې، په هر وطن کې داسې ځایونه شته چې هغه 2000 3000 4000. زه مصر ته تللی وم، نو هلته کې 3-4 کاله ماچو پیچو ورته وایي د انکا مایا په پیرو کې، او دغه شان دی په مصر کې نور هم ځایونه شته، په عراق کې میزوپټومیا ورته وایي. نو په هغې کې ډېر 3000 4000 5000 کالو پورې داسې ځایونه شته. د سوات چې کومه خاص خبره ده هغه دا ده چې یو خو په دې کې د بودیزم د بت مت د ډېرو روایاتو په نظر کې د هغو دویم مهم سړی چې دی هغه په سوات کې و. د موږ لور چې کوم موږ بودا دی نو دا د هغو دویم سړی چې دی د ټولو نه اهم سړی چې د هغو په تاریخ کې یا د هغو په فلسفه کې دی نو هغه په سوات کې و. ځکه چې بودیزم چې دی هغه مذهب نه دی. بودیزم چې دی بود مت چې دی هغه د مذهب نوم نه دی، ځکه چې په بود مت کې د خدای تصور نشته، د پیغمبر تصور نشته. کم بودا چې و نو هغه دا نه دی ویلي چې ما باندې یا وحی راغلی ده یا زه پیغمبر یم یا زه چې دی نو زه تاسو ته یو کتاب پرېږدم، داسې سوچونه د هغه نه و. د هغه په سوچ و په نیروانا و. نیروانا دې ته و چې یاره زه ځان خلاص کم، زه ځان وپېژنم. څنګه چې په عربۍ کې موږ وایو چې من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې ځان وپېژندو نو هغه هر څه وپېژندل، هغه ټول جهان وپېژندو. اول ځان دی پسې جهان دی. نو دا د بود مت چې نه دا فلسفه ده چې یاره انسان چې نه هغه ځان وپېژني، هغه مراقبه وکړي، میډیټیشن وکړي، په هغه باندې سټرس نه وي، ټینشن نه وي، په هغه باندې فشار نه وي، هغه خوشحاله وي، د هغه مخ هر وخت چې نه هغه روښانه وي، هغه ځلیږي. نو دې ته وایي بودیزم. نو د دې په سوات کې کوم سیند چې دی یا د سوات چې کوم غرونه دي، کومې ونې دي، کومې بوټي دي، نو دا د بودیزم دپاره یو ډېر زبردست ځای و. ځکه چې اوس بوټان ته تاسو لاړ شئ نو په بوټان کې د هغو GDP چې ده ګراس ډومسټک پروډکټ، هغه د ګراس هیپینس پروډکټ، چې خلک څومره ډېر خوشحاله دي. دا نه چې ستا سره مال څومره دی یا ستا سره پیسې څومره دي، ستا خوشحالوالی چې نه هغه ضروري دی. نو که سوات بود کړه ده، که هغه وډیګرام دی، که هغه شموزي دي، که هغه مګلور دی، که هغه څومره ځایونه دي په هغې کې په یو ځای کې موږ ته لکه دا د عیسوي نه هم 200 کاله وروسته چې دا دغه راغلي دي. لکه نن موږ په 2020 کې یو، نو 2000 کالونه او شل دا شو او 200 به سره نور شو، نو 1500
کالونو زړه تاریخ چې دی د هغې نه هم زیات زوړ لرغونی تاریخ چې دی نو هغه په سوات کې پروت دی. سو لیٹ us be proud, let us respect our architecture, our archaeology, our ancient heritage, and let us make it an opportunity for tourism. Let us tell the world that we have great archaeological sites for you. You can come here and in the beauty of Swat, in the natural beauty of Swat, in the lush green valleys, in the سند چې نن هغه خو دومره دغه پاتې نه شو په هغې کې خلکو ګن بله ډېره واچوله خو بیا هم زموږ د سوات د سیند اوبه چې دي یا د غرونه هم ټول لا پکې شو ټول چې نن هغه زما د یختو په شان دی هغه ټول لاړو خلکو ونې ووهلې او داسې ونې وهي چې هغه جرړې زیلې څومره وباسي. نو موږ دا پکار چې د سوات چې کوم اوسنۍ ښکلا ده او د سوات چې کوم زړه ښکلا وه ارکیالوجي دا ټوله ښکلا چې نن هغه موږ راټینګه کړو او دا د هر سواتي پښتون یوسفزۍ د هر سړي دا دغه یو ډیوټي ده دا دغه فرض دی چې هغه د سوات چې نن د هغې خیال وساتي. هر سړی چې په سوات کې اوسېږي که هغه په هر نسل دی که د هرې ژبې دی خو چې هغه په دې باندې پوهېږي چې سوات چې دی دا زموږ دپاره ډېره مقدسه ځمکه ده ځکه چې په دې کې ډېر لوی خلک تېر شوي دي دې ته ډېر لوی خلک راغلي دي دې ته د چین نه د دې ته د هندوستان نه د دغه نه د هر ځای نه به خلک راتلل اوس ولې نه راځي هم هغه سوات دی د سوات خلکو ته وګورئ د سوات د اوبو د سوات د دغه د وجې نه د تاریخ د وجې نه د سوات خلک چې دي نو هغه د نورو خلکو نه ډېر زیات بدل دي د نورو پښتنو نه هم ډېر زیات بدل دي په هغو کې یو خاص اثر دی دا اثر ولې دی دا د دې ځمکې د دې خاورې اثر دی. نو راځئ چې نن موږ دا دعوه هم وکړو او دا واده هم وکړو چې موږ به د سوات خیال ساتو د سوات چې څومره ارکیالوجیکل سایټس دي څومره چې په دې کې زاړه دغه دي اثار دي د هغې موږ خیال وساتو او دا د سیاحت دپاره د سیل دپاره داسې یو ځای جوړ کړو چې دې ته ډېر خلک راشي او دلته کې په زرونو زه په ټولو هېوادو کې ګرځم زه هر ځای کې سوات خبره کومه پرویز شاهین صاحب چې دی د منګلور هغه ته بل ورځ ما یو څو جاپانیان او کینیډا والا خلک ترې وو نو زه دا غواړم چې سوات هوټلونه بیا آباد شي او سوات ته خلک راځي ځکه چې د هر یو سیلاني سره ډېرې په زرونو ډالر راځي هغه چې د هوټل ته ځي خوراک کوي ټیکسي کوي بل څه په بس کې ځي بل څه کوي نو د دې سره زموږ اقتصادي مالي حالات چې دي نو هغه هم سمیږي. نو راځئ چې نن دا واده وکړو چې د سوات چې څومره زاړه او نوي او تازه او اوسني قدرتي دا ټولې خبرې دي د دې موږ پالنه وکړو د دې موږ روزنه وکړو او موږ دنیا ته وښیو چې سوات نه صرف قدرتي ښکلا ده خو د دې د خلک هم ښکلي دي او موږ د قدر د زرو په قدر زرګر پوهېږي موږ د سوات په قدر باندې پوهېږو د سوات په تاریخ باندې پوهېږو او د سوات چې کوم بودکاډه ده یا د سوات چې څومره اثار دي دا زموږ مشترکه میراث دی او د دې به موږ داسې خیال ساتو څنګه چې د خپل کور خیال ساتو. ډېره زیاته مننه.